رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه د دروغو ګواهي او په ظلم باندې چې دی دا ګواهي نه کوم. دې حدیث کې موږ تاسو ته دې خبرې ترغیب ملویږي چې کله هم تاسو خپل منځ کې معاملات راشي نو بیا په دې ټایم کې معاملاتو کې عدالت یا قاضي چې کله تاسو طلب کړي یعنې وغواړي ګواهان نو بیا په دروغو ګواهي مال کې ونه پیسې واخلي او بل نه پیسې واخلي او په دروغو ګواهي خوړو کې الټا وکړي. لکه دارنګې آیتونه په دې قرآن کریم کې موجود دي. سورې بقره اخري آیتونو کې خصوصا چې کله آیت المداینه کوم قرآن کریم کې ټول لوی اوږد آیات دی هغه ځکه د معاملاتو باره کې اوږد آیات ذکر کېږي چې یاره بیه په څه طریقې سره کېږي یعنې اخیستل او خرڅول په کومې طریقې سره کېږي نو هغه ځکه بیا آیات ختمېدلو نه پس دی بل آیت کې ذکر کوي وایي کسه که چاهم دا ګواهي پټه کړه او حق او رښتیا ګواهي ونه کړه نو به دې راځه چې دا ګناهګار وي فآثم قلبه د دې راځه چې دا به ګناهګار وي. نو مطلب څه په ظلم باندې او دروغ باندې ګواهي کول دا هم صحیح نه دي حرام او ناجیز دي. او همدارنګې کومه ګواهي وي حق او رښتیا ګواهي هغه پټول دا هم ګناه او ناجیز دي. نو موږ تاسو پکار دي حدیث او قرآن کریم آیتونو باندې عمل وکړو او موږ تاسو حق ګواهي چې دی هغه ادا کړو او دروغ او په ظلم باندې ګواهي ونه کړو. دې د وجې نه ډېر خلک داسې وي چې هغه بیا معاملاتو کې په دروغو ګواهي وکړي او بیا نور جنګ جګړې ترې نه جوړې شي. او همدارنګې بیا دا سړي چې دی بعض اوقاتو کې په دروغو ګواهي وکړي نو کیس ونه وګټي نو دا سړی لوی خسارې او نقصان کې واچوي. نو دې شي نه ځان ساتل پکار دي او یا داسې ورځ روانه ده چې هغه تر قیامت راشي. قیامت ورځ بیا د دې پوره تپوس پکېږي او بغیر تپوسه هېڅوک هم نشي پرېږدولی.